دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع هم ډېره درناکه ده. د سهار ټیم و 27 ذوالحجه وه، 28مه ذوالحجه وه، د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ 28مه ذوالحجه وه. عمر رضی الله تعالی عنہ د سهار مانځه ته مخکې شو. چې مخکې شو دا مجوسي غلام و، د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو. عمر رضی الله تعالی عنہ په خنجر ووه. چې عمر رضی الله په خنجر ووه د نیت تړلی و، د مانځه نه غلی را مخکې شو، راشاته شو. بل صحابي خپلې مسلې ته مخې کو. دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي، دا دې وجې نه نور څه نه، خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي، پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي، نو دی به د مسلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مسلې ته او مونځ به هغه پوره کوي. دا طریقه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مسلې نه راشاته شو، بل صحابي مخې ته کو مسلې ته خپلې ته، نور څه یې ونه وي، چغې مغې یې ونه والې. صحابه په غلام ورمنډه کړه، غلام سره خنجر په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجر والو، 14 صحابه نور هم شهیدان کړو. بل یو هوښیار صحابي و، هغه سره غټ کوټ، هغه پې زر هغه ورتاو کړو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته، خنجر چلی غټ کوټ هغه پې زر ورتاو کړو، راپاڼې پکې کړو. خو ده کوشش وکړو دی غلام چې ځان په خنجر ووي، نو صحابو له زر لاسونه ونیول، ځان یې وجې بیا هغه له لاسونه ونیول، ځکه چې تپوس ترې وشي چې ته ولې راغلی یې. ګرفتار یې کړو. تیاره وه، سهار ټیم و، شاته صفونه ډېر لرې پورې تللي وو، صحابه دومره پوه نه شو، شاتني صفونه والا پوه نه شو. ځکه شاته صحابه وایي موږ دومره سره پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنہ فقیرت که، وروسته د بل صحابي اواز شروع شو. دومره پوه شو او دومره هم پوه شو چې مخې ته څه لږه شور غونته وشو، خو نور پوه نه شو، ځکه صحابه و داسې مانځه ټیم و دومره ورانې هغوی نه جوړه، د مونځ خو به هغوی ډېر خیال ساتو که نه. دا غلام یې ګرفتار کو، جیل ته یې ورتاو کو. عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته وړو. چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنہ بېهوشي راله، بېهوشه شو. صحابه ووله پی ورکړه، په خوله کې چې ورته پی ور واچول، معده یې سوره شوې وه، په خېټه کې بار ته روبیدل، پی بار ته روبیدل. عمر رضی الله تعالی عنہ فروت ته طبیب یې راوسته، ورله ډاکټر یې ورله راوست. د عمر رضی الله تعالی عنہ لږې سترګې وغړېدې د بېهوشۍ نه. چې سترګې وغړېدې که زمونږ په شان سړی ونیو چې هله ماله ډاکټر راولی زه مړ شومه، نه نه دا چغې وړې نه وي. لومبی تپوس د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وی د مونځ څه وشو، د مانځه څه وشو، زه خو په مانځه ووالم که نه، نو د مانځه څه وشو، مونځ په نیمه کې پاتې شو که سر ته ورسېدو. صحابه ورته ویي نه امیر المؤمنین مونځ پوره شو، سر ته ورسېدو. وی ښه وی ما له اوبه راوړئ، ما له اوبه راکئ. نو صحابه وویله په جام کې اوبه راوړي، کېدای شي تږی یي، ځکه چې حالت د ځنکدن دی سړی تږی کېږي. اوبه یې وله راوړي دی به یې څکي. وی نه ماله په کوزه کې اوبه راکئ، ډېرې راکئ. چې په کوزه کې وله اوبه راوړي، عمر رضی الله تعالی عنہ ما پاسه وایي زه اودس کومه، زه اودس کومه. زوی ورته خواته ولاړ دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ. زوی ورته وایي وی بابا په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازت شته، نو تیمم ووهه که نه زه اودس پکې دومره تکلیف کوي. عمر رضی الله ته وایي وی عبدالله ما ته شریعت مه ښیه، ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوهیم، زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم، ته مې زوی، زه دې پلار یم، ما ته دا مسله معلومه ده، ما ته مسله مه ښیه، خو راکئ اوبه زه اودس کولی شم. اودس یې وکړو، وی ما ته تکیه کېدی او مخ مې قبلې ته کوي، زه مونځ کوم، زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی. د مونځ اهمیت وپېژنئ. ګورئ ښه دا نه چې په سر مې دړي زه نن مونځ نه شم کولی، د مونځ اهمیت وپېژنئ. وی ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه، په دې حالت کې خو په اشاره باندې مونځ جایز دی. عمر ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه، په دې مسله باندې نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارکې ته لاس ونیو. وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی، زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوهیم، ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه. عمر رضی الله تعالی عنہ مونځ وکړو. چې مونځ وکړو صحابه وله تسلي ورکوله، هېڅ پروا نشته، ته به جوړ شي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی که تاسو ماله دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي، زه سمېدو واله نه یم، زه شهید کېږم، زه مرم، ما ته پته ده، خو دا تپوس رارنه کوم چې زه والی چا یم، چا ووالم دا راته ووایئ. صحابه ورته وی
فیروز غلام والی د معیره ابن شعبه کم مجوسی غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی نو عمر رضی الله تعالی عنہ الحمدلله الحمدلله الله ستاسو لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه يم لګېدلی دا خبره وکړه وی الحمدلله شکر دی چې دا هغه انسان د لاسه نه يم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي ځکه چې څوک مونځ کوي دا هغه ډېر لوی اهمیت دی نو عمر رضی الله عنه فرمایي شکر دی چې هغې سړي نه یم والی چې څوک څه ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي بیا سره د مونځ او بیا جهنم ته ځي نو شکر دا دی چې کافر دی مسلمان نه دی صحابه ورته وی عمر فانسي کو عمر ورته وی څنګه فانسي کوئ زه ژوندی یم زه خو څه مړ نه یم چې تاسو هغه فانسي کوئ قصاص ترې نه اخلئ او که یې مړ شومه نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي کو قصاص اخلي خو فی الحال خو زه ژوندی یم تاسو دغه څنګه وجنئ الله په جیل کې دی وي عمر رضی الله تعالی عنہ په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرمه نه پاتې کېږم نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله وی عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه دا ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې وده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې څملي عایشې ته وایي ستا اجازت شته ځکه نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه دا د هغې په کور کې دفن و وی لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي که ستا ورته اجازت وي خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې راغی عایشې بیبي ته یې ور وټکو عایشه بیبي راله وی مورې زما بابا وی زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې څملاستل غواړم ستا اجازت شته عایشه بیبي په ژړا شوه وی دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او په خوا کې به ورسره ځم یمه دا خو ما ځان له د قبر دپاره منتخب کړی و خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکومه زه دا فضیلت عمر ته ورکومه او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شمه زما اجازت دی عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي ګور امیر المؤمنین دی بادشاه دی بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو پلار ته وی بابا ستا د زړه ارمان پوره شو زمونږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کوي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې عمر رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو خپل زوی ته وی عبدالله د ایمانه مې پس په دنیا کې دا یو ارمان و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کړو خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه اوس لا زه ژوندی یم کیدای شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه کړی خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي کیدای شي دا اجازت یې کړی د زړه نه پرې خوشحاله نه خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه اوسئ نو بیا به ترې اجازت غواړئ عمر رضی الله تعالی عنہ باندې د زنکدن خوله راماته شوه نو چې کله به د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ نه کوز که ځمکه باندې مې سمله وه ما ځمکې ته کوز که بچې ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم وایي بچې چې ما درته وي چې ما ځمکې ته کوز کړم ما په ځمکه سمله وه که نه زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم خپل مخ په خاورو کې ریګړه کړم او نبي علیه الصلاة والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم زوی په ځمکه سملو عمر زموږ خپل مخ په خاورو کې کېښودو خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو علي رضی الله تعالی عنہ رالی وی عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مرګ نه یریږم خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس کې زه به څه جواب ورکوم هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاه دی په کپړو کې څو ټاکې به لګېدلې وي